کړي ښځې ستر ډول ماشومان پیدا کوي. دا جنکۍ ولې واده نه کوي؟ د دې هر څه نه مخکې درته یوه داخله وکړم. که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما درڅه ته دا چینل درڅه سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ډالۍ نښان ووهه چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسي. په چین کې اوسېدونکې 9 کلنه ناواده کړې ښځه دغه شانته یو مشکل سره مخکې شوله. دغه ښځې له یو مشکل مخې ته راغللو. دغې ښځې غوښتل چې یعنې زه خپله ماشومان ولرم، خو نه یې غوښتل چې واده وکړم. دغه شانتې په چین کې د ناواده کړو ښځو لپاره د امید لپاره د سپرینګ بینک والا کارونه اجازت نشته. سپرینګ بینک کارونو اجازت نشته دی. په خپلو کارونو کې دا یوه بریالۍ ښځه ده. دا ښځه په چین کې د AVA ډاکټر او سپین بانکوس په کارونو د بندیز لمه هغه امریکې ته لاړله. هلته کې د دې ماشوم پیدا شولو او اوس یې هلته کې دا ماشوم د یو کار دی. هغې د انګریزانو غوندې شنې سترګې لرلې. دا جنۍ یوازې ښځه نه ده، داسې یو قدم یې پورته کړو. په چین کې د دې ښځو د لوی شمار داسې دي په خپل کاروبار ژوند کې ډېر زیات سخت مصروفه دي چې نه غواړي چې ودونه وکړي. خو چېرته داسې ښځې د AVA په مرسته ځان امید کول غواړي نو په چین کې یې نشي کولی، ځکه چې په چین کې د ناواده کړو ښځو لپاره دا کار منع دی او دوی نشي کولی. سپین بانک یا د AVA د لارې ځان امیدوار لري. په تېرو 5 کلونو کې په ښځو کې د ودونو نه کولو په کتنونو بیخي ډېر شوی دی. چینایي په دې اړه ویلي دي دا نارینه د ډېرو زده کړه کوي دوی داسې چالاکو ښځو سره ودونه څنګه وکړي. دغه شانتې دا راز ښځې هم د ډېرو بندیزونو له منې نه انکار کړی دی. خپله هم داسې هم وایي پلار ضرورت نه لري، نه د پلار ضرورت نشته. هغوی وایي چې اخر خلک ولې دا فکر کوي چې ماشوم لوی شي نو هغوی د خپل پلار پوښتنه وکړي. دې پوهنې په وینا په 2022 پورې په چین کې د پلتن مارکیټ د $1.5 میلیون ته ورسېدو. مارک د سپین بانک په یو شرکت په چینایي ژبه کې یو ویب سایټ جوړ کړی دی. دغه شانتې د چینایانو خلکو سره خبرې لپاره یو ټول کارمندان هم چینایي کماری دي. دغه سپین بانک مسؤل وایي ډېر زر چینایي د دې لپاره ستر مارکیټ جوړ کړی شي. دغه شانتې د امریکایي او د اروپا د هېوادونو سپین بانکونو وایي دغه شانتې د چینایي مشترکي ورځ تر بله ډېرېږي. خو په اروپا هېوادونو کې د چینایانو لپاره داسې یو اسپتالونه ډېر ګران پرېوځي. ډېر شمېر ترمنځه په اروپا هېوادونو کې په AVA باندې د یو چینایي ښځې د $12,000 څخه $15,000 پورې مصرف پرې راځي. یو ځل د یوې ښځې دا کار پیل شو چې یو ځل د دې ښځې دا کار دغه شانتې وشو نو بیا باید څو ځل دغه هېوادونو ته سفر وکړي. خو چېرته ښځه کولی شي چې پیسې ولري نو کولی شي تر اخره وخته پورې په دغه هېواد کې هم پاتې شي. خو بیا په دې هر څه باندې ډېر لوی مصرف راځي. د چین د روغتیا ادارې بیا وایي چې دوی دغه د سپین بانکونو یوازې د دغه ښځو لپاره کار کوي. هغه ښځې شنډې وي یا هم د میراث ناروغتیا امره ماشومان نشي پیدا دې نه واخلي ځان ته بچي پیدا کړي. بیا یې دا وینا ده چې حکومت پرې بندیز لګولی دی خو هغوی دغه بندیزونو سم نه کړ. کې دغه شانتې یو کس بیا ویلي دي چې که اسانتیا په خپل هېواد کې ترلاسه شي زموږ لپاره به ډېرې ګټې ولري. نو چینایان خپل حکومت ته بیا 1000 خطونه لیږلي دي. خپل حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې د ناواده کړو ښځو لپاره د سپین بانک د لاورو د ماشومانو د پیدا کولو اجازت ورکړل شي. دوی وایي چې کومه ښځه واده نه کول غواړي هغه جنۍ خپله خوښه ده او حکومت ته پکار دی چې د دوی لار دې ونیول شي. ولې چې دوی غیر د ودونو نه بچي پیدا کوي نو یوه جنۍ به هم پرې واده نه کوي، ټولې جنکۍ به بیا پرې واده ګرځي. زموږ ته ټولو ته په دې پاک زموږ د داسې خلکو نه وساتلی شي. نو نننۍ معلومات زموږ د دې پوهې کو چاته زموږ دا معلومات تاسو خوښ شوي حتما د ساده چینل پسې سبسکرایب کړئ او سره ډالۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.